بسم الله الرحمن الرحیم. د ناقص او د لفیف د مشکل گردانونو د حل په سلسله کې دا زمونږ لومبی درس دی. د درس د شروع کولو نه مخکې به زه دا خبره ذکر کم، کچری دا دروس مونږه د ابتدا نه د اخره پورې واوریدل او په دې باندې مونږ او تاسو ځان پوه کو، نو ان شاء الله تعالی دا دروس دا به مونږ له په قرآن او په حدیث او د عربی په نورو کتابونو کې ځای په ځای باندې په کار باندې راځي، او ان شاء الله تعالی کچری په دې دروسو باندې مونږ او تاسو ځان پوه کو، نو د ناقص او د لفیف چې عام طور باندې دا گردانونه د طلباو د پاره د ټولو نه مشکل وي، نو دا گردانونه به مونږ او تاسو د پاره د ټولو نه زیات آسان وي. په دې سلسله کې به مونږ د ناقص او د لفیف گردانونه بغیر د قوانینو نه د نمونو په ذریعه باندې حل کوو. نو د ټولو نه لومبی به مونږ د ناقص او د لفیف د ماضي کوم گردانونه دي هغه حل کوو، او ته دې دپاره به مونږ د نمونې په طور باندې څلور گردانونه یادو. خو د هغې نمونو د بیانولو نه مخکې یو اهمه قاعده مونږ ذکر کوو چې مونږ او تاسو ځان په هغې قاعده باندې پوه کړو، ځکه چې دغه قاعده به په راتلونکي دروسو کې ځای په ځای باندې راځي. الف ممدوده دا به مونږ دې الف ته وایو. د حروف تهجی په شروع کې چې کم الف لیکل کېږي دې ته به مونږ الف ممدوده وایو، یعنی غټ الف یا اوږد الف. او الف مقصوره به مونږ کړه زبر ته وایو، یعنی هغه الف چې هغه د کړه زبر په صورت کې لیکل کېږي او د هغې د لاندې یا وي. کله چې الف براه راست د وو نه بدل شي، نو دغه الف د الف ممدودی په صورت کې لیکل کېږي، او کله چې الف براه راست د یا نه بدل شي، نو دغه الف بیا د الف مقصوری په صورت کې لیکل کېږي. نو د ناقص واوی د ثلاثي مجرد د فعل ماضی په بعض گردانونو د لومبۍ صیغه کې الف لیکل کېږي، نو هغه الف به مونږ د الف ممدودی په صورت کې لیکو، ځکه چې دغه براه راست دا د وو نه بدلیږي. د هغې یو څو مثالونه مونږ لیکلي دي، یو دی دعا، تلا، بلا، نجا. د دې څلور وړو الفاظو په آخر کې چې کم الف دی، نو دا الف به مونږ اوږد لیکو، یعنی الف ممدوده به لیکو، ځکه چې دا براه راست د وو نه بدل شوی دی. دعا په اصل کې و دعاوا، تلا په اصل کې و تلاوا، بلا په اصل کې و بلاوا، نجا په اصل کې و نجاوا. د قال قانون د وجې نه دغه و په الف سره بدل شوی دی، خو دا الف به مونږ د الف ممدودې په صورت کې لیکو، ځکه چې دا براه راست د وو نه بدل شوی دی. د ناقص واوی ثلاثي مجرد د فعل ماضی نه علاوه د ناقص او د لفیف نورې کومې صیغې دي، او د هغې په آخر کې مونږ الف لیکو، یعنی هغه الف کم چې د وو او د یا نه بدلیږي، نو هغه به مونږ د الف مقصورې په صورت کې لیکو، او هغه ناقص واوی ثلاثي مزید فیه گردانونه دي، د ناقص یایی ثلاثي مجرد او د ثلاثي مزید فیه گردانونه دي، او د لفیف مفروق او مقرون گردانونه دي. د هغې په آخر کې چې کوم الف مقصوره مونږ لیکو، نو هغه به په دې انداز سره لیکو. دا یو څو مثالونه مونږ ذکر کړي دي. رما دا د ناقص یایی ثلاثي مجرد مثال دی، دا په اصل کې دی رمایا. وقا دا د لفیف مفروق مثال دی، نو دغه یا په الف سره بدل شوی دی، خو دا به مونږ په داسې انداز سره لیکو. طوا دا د لفیف مقرون مثال دی، اصل کې دی طوایا، نو دغه یا مونږ په الف سره بدل کو، نو دا به مونږ په دې انداز سره لیکو. ادعا دا ناقص واوی دی، خو دغه وو اول په یا سره بدلیږي او بیا یا په الف سره بدلیږي، نو دا به مونږ د کړه زبر په صورت کې لیکو. او اهدا دا ناقص یایی ثلاثي مزید فيه دی.
البته دا یو خبره به مونږ یاد ساتو کچری د فعل په آخر کې یا وا او تدین مخکې یو بل یا وا او دغه اخرنی یا مونږ په الف سره بدلو نو دا به بیا مونږ د الف ممدوده په صورت کې لیکو لکه دا غي مثال مونږ سره دی احیا نو د فعل په آخر کې یا راغلی دا او تدین مخکې بل یا راغله اوس دا یا مونږ په الف سره بدلو نو دا به د کړه زبر په صورت کې نه لیکو بلکې دا به مونږ د الف ممدوده په صورت کې لیکو نو حاصل دا شو چې د ناقص واوی ثلاثي مجرد د فعل ماضی پر د لومبۍ صيغه په اخر کې کوم الف مونږ لیکو نو هغه به د الف ممدوده په صورت کې لیکو او تدین علاوه د ناقص او د لفی په کوم ګردانونو کې چې مونږ الف لیکو نو هغه به د الف مقصوره په صورت کې لیکو واستدین بعد مونږه هغه سلور نمونې ذکر کو چې د کوم نمونو په ذریعہ باندې به مونږه د ناقص او د لفیب د فعل ماضی پورا ګردانونه ان شاء الله تعالی هغه یاد کو نو د ناقص او د لفیف چې د فعل ماضی څومره ګردانونه دي نو دا غي د لومبۍ صيغه په اخر کې با یا د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحوي یا با د یا نه په مخ کې حرف باندې کسروي یا به د وو نه په مخ کې حرف باندې ضموي کچری د ماضی په لومبۍ صيغه کې د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحه وا نو بیا د هغې دو صورتونه دي یا به دغه الف د الف ممدوده په صورت کې لیکل کېږي یا به دغه الف د الف مقصوره یعنی د کړه زبر په صورت کې لیکل کېږي نو حاصل دا شو چې د فعل ماضی د ناقص او د لفیف څومره ګردانونه دي خوا کاغه فعل ماضی د معلوم ګردانونه دي او که د مجهول ګردانونه دي نو د هغې لومبۍ صيغه به د څلورو حالاتو نه خالی نه وي یا به د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحه وي او دغه الف به د الف ممدوده په صورت کې وي دویم صورت دا دی چې د الف نه په مخ کې حرف باندې فتحه وي خو دغه الف د الف مقصوره په صورت کې وي دریم صورت دا دی چې د لومبۍ صيغه په آخر کې به د یا نه په مخ کې حرف باندې کسره وي او څلورم صورت دا دی چې په لومبۍ صيغه کې به د آخر نه په مخ کې حرف باندې ضمه وي نو دا مو سره څلور نمونې دي نمونه نمبر 1 هغه د دعا ده نمونه نمبر 2 دا د رما ده نمونه نمبر 3 دا د رضیه ده او نمونه نمبر 4 دا د نحوه ده نو تدې گردان مو سره دی پورا دعا دعوا دعو دعت دعتا دعونا دعوت دعوتما دعوتم دعوتی دعوتما دعوتن دعوت دعونا نمونه نمبر 2 دا مو سره د رما گردان دی رما رمیا رمو رمت رمتا رمینا رمیت رمیتما رمیتم رمیتی رمیتما رمیتن رمیت رمینا نمونه نمبر 3 دا مو سره د رضیه گردان دی دا گردان بعینه د سمعه د گردان بشانتی دی خو فرق پکې په دې درېمې صيغه کې دی په جمع مذکر غایب په صيغه کې ځکه چې هلته مونږه سمعو وایو لیکن دلته به مونږه رضو وایو یعنی د و نه به په مخ کې حرف باندې ضمه وي نو ته نمونې گردان مونږ سره دی رضیه رضیه رضو رضیت رضیتا رضوینا رضویت رضویتما رضویتم رضویتی رضویتما رضویتن رضویتو رضوینا بالکل د سمعه بشانته دی سمعه سمعه سوا تدی صيغه الته مونږه سمعو وایو دلته رضو وایو سمعت سمعتا سمعنا سمعت سمعتما سمعتم سمعتي سمعتما سمعتن سمعت سمعنا نو تدې یادول خو بالکل آسان دي د سمعه په وزن باندې کوي سوات جمع مذکر غایب صيغه نه سلورم نمونه مو سره د نحوه ده یعنی چې د اخر نه په مخ کې حرف باندې ضمه وي یعنی د و نه په مخ کې حرف باندې ضمه وي نو تدې دا گردان هم هو بهو دا د کرومه بشانته سوا د جمع مذکر غایب د صيغه ده
نهوا نهوا نهو نهوت نهوتا نهونا نهوت نهوتما نهوتم نهوتي نهوتما نهوتن نهوتو نهونا. نو مونږ دغه سي د کرومه ګردانم کو کروما کروما الته کرومون دلته به مونږه د ونه په مخ کې هر باندې زم وایو د نهو بشانته به مونږ جوړو. نو بیا کرومت کرومتا کرومنا کرومتا کرومتما کرومتم کرومتی کرومتما کرومتن کرومتو کرومنا. نو دا مونږ سره سلور نمونې شوي. لومبۍ نمونه مونږ سره شوه د دعا چې د الف نه په مخ کې هر باندې فتحه وي او الف د الف ممدودې په صورت کې لیکلی شوی وي. دویمه نمونه مونږ سره شوه د رما چې د الف نه په مخ کې هر باندې فتحه وي خو الف د کړه زبر په صورت کې لیکلی شوی وي. درېمه نمونه مونږ سره ده د رضیه چې د فعل ماضي په آخر کې یا وي او د هغې نه په مخ کې هر باندې کسره وي. او څلورمه نمونه مونږ سره ده د نهوه چې د فعل ماضي په د لومبۍ صیغې په آخر کې ووي او د هغې نه په مخ کې هر باندې ضمه وي. چې دا څلور ګردانونه مونږ په ښې طریقې سره یاد کو نو ان شاء الله تعالی د ناقص او د لفیف د فعل ماضي څومره ګردانونه دي نو دا به مونږ ته یاد دي. ان شاء الله تعالی آینده به مونږ په دې باندې خبره کو چې د دعا ګردان مونږ یاد کو او د نهوه ګردان یاد کو نو دا به مونږ له څه فایده راکوي. او آینده دروسو کې به مونږ بیا دا وایو چې د رما ګردان مونږ یاد کو نو دا به مونږ له څه فایده راکوي. او د رضیه ګردان چې مونږ یاد کو نو ته دې په ذریعې سره به مونږ د فعل ماضي څومره ګردانونه یاد کو. ان شاء الله تعالی په آینده دروسو کې به مونږ د دې په تفصیل سره ذکر کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.